چتکل قرآن نواله او قرآن ته دلاس کو دا جذبیا صورت مرید ہوتا دې جنا منافق ذکر کوي نبی جنې منافق آسان نه خي وزدکا مسلمان ته د خېچي ګره منافق پسنګ پیجره چې کلا یو عالم او یو مقرر او یو خطیب قرآن تلاس کو او چا دو خپل او دو پردې کړو دې په گیټ باندې وته نو کوی چې دا سړی منافق دی دې په وخت کې هډ سپری کی دی او ځان ته تیز غاله ولګي ځکه په ما باندې د پلان کې را درس ډیر زیات بد لګي د پلان کې درس نه د الله دا کتاب د باندې بد لګي دا اصل منافق دی ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. سورة البقرة آیات نمبر 19 19 آیات ته د مخکنه د منافقانو مسله روانه ده چې دا منافقان دا ډېر قبیح قوم دی چېرته دومره زور په مسله کې نه دی ورکړی شوی نه قرآن دومره زور په کافرو باندې ورکړی لکه څومره زور چې په منافقانو باندې ځکه د اسلام نه خطره یا د کافر نه خطره اسلام ته دومره نشته یی به ولې باندې او د منافق نه چې کومه خطره د اسلام ته نو دا د کافر نه نشته لکه زموږ په دې علاقه او په دې کلي او په دې معاشره کې ډېر کافر دي او چرته زموږ په اسلام کې دومره کار نه دی کړی لکه زموږ منافقانو چې په دې اسلام کې څومره کار کړی دی او د دې دورانولو کوشش یې کړی ځکه قرآن ډېره توجه په منافقانو باندې وکړي د دې ځای نه مثال د فریق ثالث ذکر کوي د درېمې فرقې هغه منافقان ذکر کوي سره د اقسام د هغې نه په دې آیات کې دویم مثال دی او دا مثال دا قسم منافقان او کافرانو دی چې د قرآن نه تېښته کوي چې ته کله قرآن نواله او قرآن ته دلاس کو دا جذبیا صورت مرید ہوتا دې ځای هغه منافق ذکر کوي چې پته وته ولګي دا چې اوس به د قرآن درس شروع کیږي د قرآن بیان به شروع کیږي د الله د وحدانیت خبره به شروع کیږي نو دې به دوه خپل دوه پردې اوسي د دې ځای نه دا قسم منافق ذکر کوي او د قرآن د نه اورېدلو کوشش وکړي چې یاره دا قرآن زه وانه اورم دا ماته وانه اورولی شو دا بخي دا هغه منافق دی آیات کې ذکر کوي لکه که نه پېژنې منافق اسانه نښې وزدکه مسلمان ته د ښیي چې ګوره منافق به څنګه پېژنې چې کله یو عالم او یو مقرر او یو خطیب قرآن تلاس کو او چا دو خپل او دو پردې کړو دې په گیټ باندې وته نو کوی چې دا سړی منافق دی کوی شه چې دا سړی منافق یو خدای چې د چا ضرورت یو سکاري پیښ شي سیاځانه مسله کور خوشې ده د جوارو منځ کې کور ده د کندې په سر کور ده او دې چرته زرزي او تادی ده خیر دې لاړ نشي دا منافق نه دی کو نه د قصد او اراده ده چې اوس په قرآن شروع کیږي او درس په شروع کیږي او دې په سر کې او تخت نو کوی چې دا سړی منافق دی دا د قرآن اسانه طریقو او چې دا ګوره دا طریقو سره وکاو دا طریقه په واس دی د آیات کې دا حالت ذکر کړي د آیات په اول کې راځي او کصیبن صیب
کاف د پاره د حال دی دا مدلیل ورپسې صیب راغی حال د دوی په شان ډېر باران دا کاف چې دی نو دا لرې شو صیب هغه باران ته وایي چې ډېر تیز باران قسمونه وایي صیب ټکی راغی ځکه صیب هغه باران ته وایي چې ډېر تیز او دا باران اکثر سپرلی کی سپرلی په موسم کې کنه دا ډېر تیز وریږي او دا روسته صفاتونه پکې وي دا روسته کوم صفاتونه پکې راځي په دې آیات کې نو د سپرلی باران چې کله وریږي نو ډېر تیز او دا روسته کوم صفات چې دي چې فيه ظلمات و رعد و برق دا د سپرلی په باران کې وي مشران ناس ته تاسو کې ماده نه پته نشته دویم د باران د پاره یو ټکی استعمالي کې غیث غین یاد تا غیث هغه باران ته وایي چې د سوکړې نه روسته کله چې سوکړه راشي او سوکړه خلک وځي او د فصلونو او د زناور وځي دا غین روسته چې کوم باران کېږي هغه ته غیث ویل کېږي او دا غیث کوم باران چې نه کې دا روسته صفت نه دا صفات چې ظلمات و رعد و برق دا د ایس په باران کې دي چې کومو د سوکړې نه روسته کې دریم باران چې نو مطر وته ویل کېږي میم توارا دا باران ته وی چې اکثر باران د عذاب د پاره کېږي او یا چې نو د باران په وخت کې اکثر عذاب راځي لکه کله چې با وریځ رااله او تیاره وشو نبی علیه السلام د شپې د کېدو نه او کمرې ته بنتو بارانډې ته بنتو اسمان ته به کتل او دعا به کوله چې الله څنګه چې په موږ باندې د دې عذاب راشي ځکه ټول قومونه چې هلاک شوي دي نو اکثر په دې هلاک شوي دي چې وریځ راغلي د سوکړه پر راغلي بیا په وریځ راغلي او داغه نه په عذاب الله راوست نو دا مطر هغه عام باران ته ویل شي چې دا کم چې زمونږه په دې راپور باندې وریږي دا عام باران نه چې سوکړی یو نه پکې اړیر کړو کوزي دا عام باران چې دی ته مطلب او اکثر چې نو باران کې عذاب هم راشي الله دې موږ ساتي نو دا صیب چې دی صیب چې ذکر کو دی او کا صیبین کې نو صیب مثال د قران دی چې ډېری پیدا او حکمتونه پکې دي په قران کې او دا چا د پاره د خیر او دا چا د پاره د شر د چا د پاره د خیر ذریعہ وګرځي او د چا د پاره د شر ذریعہ وګرځي دا قران چې د قران په بیانېږي نو ګورې په قران کې به مطر راځي غیث بم راځي او صیب بم راځي نو ظلمات و رعد و برق بم راځي نو ګورې ته ځان د دې ته ساتي او دې ته ځان جوړای چې ګورې کله کله د خیر خبر راځي لکه جهاد وشي کنه ګړز ګلوس په ګډې وشي ورسته باندې کې بیا یو نتیجه مرتب کیږي چې مسلمانانو په علاقه باندې حکومت راځي اسلامی قانون راځي او دوی مواجهه په کېدار چې پای کې مال غنیمت مسلمانان ته پاتې دا د ګړز ګلوس نه ورسته پاتې قرآن چې کله بیانېږي نو کله به ګړزار کوي درز به ورکوي کله کله به منافق کار کوي کافر بخکارا کوي مرتد بخکارا کوي مومن مسلمان بخکارا کوي نو دا د قران صفت ده د صیب ځکه صیب ذکر ورپسې دی آیات کې ظلمات کو تاسو ټول پیژنئ چې تیارو ته او سما چې نو سما ګوره موږ په معنا کوو برا اوس په دې کې اختلاف دی چې د باران د اسمان ناراضي کله وریځ ناراضي دي سپینې ناراضي دي تورې ناراضي دا اختلافي خبرې دي نو موږ په داسې معنی وکړو چې من السماء د برینا اوس بر الله به عالم ده که اسمان نه راوړي او کدا وریځ نه راوړي سما په دې چې بارې ته ویل ظلمات هم په دې تیارو ته رات چې نو پلس ګلوس ته وي برق برېښنا هغه مشکل الفاظ معنی کوو استاد مشکل الفاظ دا چې نو دا وخت سبب کې حل کړو بیا استاد اسانه دا استادانو ولي کوي
مشکل الفاظ ولیکي دا هغه وضاحت کی بیا سبب دی ورپسې راځي یجعلون اصابعهم اصابع دې ګوتو دې سرونو ته ویدا ګوتو دا سرونو دا په دې وګړو کې باندې من الصواعق وجه د سخت اوازونو چې کله دا تندر ورځيږي دا دومره چړپو کې کچړتا پوری په سلیمان باندې ورځيږي یا په دې سولې په دې باندې ورځيږي دا تندر نو دا سره لکه د دغه یاري نه بدوي دا ګوتې په دې وګورو کې په دې خدا به ګورای دا قران تندر را ورځيږي ها چې کله پر jihad مسله بیانې دا کنن دي آرامیان بداغې نه دا ګوتې پرې وګورو کې منډل دي سره چې پرېچا وطن تر ورته وي دي بداغې نه باندې دا ګورای دا واقعیا ذکر کې خدا قرآن ده حذر الموت د وجه د یاري د باندې دی یجعلون اصابعهم د دې زمانه مصداق اورا کله چې د قرآن بیانای د نن زمانه ځوان پر اپاسي ځان لبا په وخت کې هډ سپری کیږي ځکه دی هو وتا ورس کملې نشي وخت کې دومره اشاره کی دی په وخت کې هډ سپری کیږي او ځان د تیز غاله ولګي ځکه په ما باندې د پلان کې را درس ډیر زیات بدلږي د پلان کې درس نه د الله را کتاب د باندې بدلږي دا اصل منافق ته او چې څوک دا چل کی دا سړی اعتقادي منافق دی او اعتقادي منافق مون وضاحت کړو دا کافری نو څوک چې ګوره هډ سپیری راوغاسته او د درس او د بیان او د تقریر د وجنا او د قران او د حدیث د وجنا په واقع کې خدا یجعلون اصابعهم مصداق ورته زمانه سره ولا کوي مسلمان صحابه دومره خو بساز میں وسنن سبا سوکوتی په وګړو کې نه دی ها نن سبا هند سپری کې ورله داسې اوپر را واسره ده چې بار د ملک قرآنی کې دی باندې خبري بار د ملک قرآنی کې دی باندې خبري او د بدن تقول لګانه لګولي انا کسه کې ومړه ودا خیال په بدلو نو خیال په نه بدله خو د قرآن نظام پټ دی خیال بندول پرې پدې نشته ها په قرآن ځان خیال بدل کا سخت د باندې رااله او قرآن دی راوته د دوه رکعات وضو نو منافق رته رومبه کې رته وي چې کچرتا یو سړی په ګیټ باندې وته جمعات نو پویا شا چې سړی کی سچل شتا یا کستا سر اوس بار نه استه نو بل طریقې رته ووا کچرتا د هند سپری یې خو د درس نه اورېدو پویا شي دا سړی بیا منافق سورہ آسانه طریقه د قرآن په ګورای مونږ بیا سې کوونه الکه چې لانکی ورته هند سپری کې دا ورته هو لانکی وی چې دا هو سړی منافق دی او ورته چې منافق وګورای کافری اے سړی کې او بیا د ګیان نه معلومه مسله چې بل اوسه په سیرای شي وی چې راکته او د بیخي کې ته کې نه واسه وګورای دا پیر بابا له انوان او دا سره برابر دي بیا دې کې هیڅ فرق نشته الله دیو کې چې الله موږ دغه منافقت نه وساتي الله دیو کې چې زمونږه علاقه او زمونږه محله او زمونږه معاشره او زمونږ ملک د منافقت نه وساتي چې موږ قرآن تکینو قرآن وو او کصیب من السماء یا حال د دوی پشان د ډیر باران دی من السماء چې د بار طرف نه من السماء چې د بار طرف نه ورې سما کې د الف راوړو د الف ته پاسه پینځو الفونو والا ماد راوړو وی چې خو چتی خدا بارې نه پته لګی چې کم ځای به راوړو ګوره قرآن چې بیانې کې نو ټول مسائل برازي ورپسې وي فی ظلمات پای کې ډېرې تیارا شي نو پرون وایي په وترکهم فی ظلمات چې یو د شپې تیارا بل د وریځې تیارا او بل چې نو د باران تیارا نو تدری تیارې پر آیاو ځي راشي ډېر ګرانی او کصیب من السماء یا حال د دوی پشان د ډېر باران دی من السماء چې د بار طرف نه فيه ظلمات چې پای کې ډېرې تیارې وراد او ګلز ګلوزي ګړګړ ګلزا هر څه چې وته وایي دا په دې باندې کې دا درس ګلوزي دی وراد او ګلز ګلوزي او برق او برهناي یجعلون اکدی اصابعهم کو تخبره یعنی دا کو ته سرونه فی آذانهم وقلو قلو کې من السواق د وجه د سخت اوازونو د ګلزان حذر الموت د وجه د یاري د مرګ نه اسنه چې ګوره
قرآن کې دا چې حکم په موږ باندې نازل شي چې دومره غټ ګړزو کې چې ګورې موږ لماز به وشنو داسې غټ ګړزو کې دی نه ګوره د دې او کصیب نه یو مراد قرآن دی یو مراد دی منافقین دي ها چې کله دا مسله بیانېږي د منافقان د بیا ډېره دی یکاد البرق نزدې دا برېښنا یخطفو چې وتخطي ابصارهم نظرونه دوی لره کلما هر وهضوا لهم چې روحانه کې دوی ته یو لار ورته وښیي مشون روان شي په باغې کې وإذا أظلم هر کله چې تیاره کې علیهم په دوی باندې قامون ودرېږي ګوره نږدې دا برېښنا د څه شي چې کله به جهاد وشو نو مال غنیمت په پاتې شو نو دوی په هغې برېښنا کې بیا روان هغه به یې اخیسته د مال غنیمت په یې اخیستو دا برېښنا نو چې دوی ته به کله دا لار روښانه وه یعنې غنیمت به و نو دوی به د جهاد میدان ته ورته و اذا اظلم کله چې په حکم نازل شو چې ګوره غنیمت پرېږدی سړي ووژنئ نو قامون دا ارامیان به بیا ودرېږي کله چې به رڼا د غنیمت راله نو دوی به ور روان شو مشوت نه به یې کول موږ د جهاد میدان ته ځو خو چې کله به وایذا اظلم په دوی باندې تیاره ده دا اډر به پوه شو چې جهاد نه وځئ مشو نو دا قامون وبدرېده بیا به مخې ته نه تلو ځکه د الوایي په دوکان باندې بیا څوک ورځي خو د کساب پرې دوکان باندې بیا یو نه ورځي او کنه کله چې د غنیمت اډر به راتو نو بیا بار یو ورځي منافق او مسلمان به ګډوډ ور روانو خو چې کله به حکم لږ سخت راغی نو بیا به پر یفرو به اختیار کو بیا به واپس راتلو وإذا أظلم هر کله چې تیاره کې علیهم په دوی باندې قامون ودرېږي ولو شاء الله کو غوښته الله تعالی لذهب بسمعهم نو بوتله به طاقت د غوږونو دوی اصل معنی نه دی دا د دې ټکی ها د دې آیات سره کو سم راځي او کنه په دې ټکی معنی دا د وره لذهب بسمعهم نو بوتله به غوږونه د دوی او ابصار مسترګي د دوی خدا بیا خپل نه راځي چې نه غوږونه مسترګي نشي ها دي وایي ولو شاء الله بغوت الله تعالی لذهب بسمعهم نبوتل به طاقت د غوږونو دوی او ابصارهم او طاقت د سترګو دوی یعنی نظر به ولا ختم کړه اورېدل به ولا ختم ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر فارسی باندې قدرت لرونکی دی د آیات اخر کې راځي قدیر یہ قدیر وضاحت یو ځکه کې ګور ټول قران به بیا راځي بیا نشو کوله ها دلته وره مسلمان قدیر الله په هر شي باندې قادر دی دا کولای شي نو قدرت د الله په ممکنات او شته په ممتنعات او د الله قدرت نشته ذهن ته اشکال لازم چې د الله په ممکنات باندې قدرت شته حکم چې ممتنعات دي نو باندې د الله قدرت نشته ممتنعات څه ته وایي ممتنعات دي ته وایي لکه الله خپل هم مثل نه پیدا کړي الله خپل هم مثل نه پیدا کړي علم د الله پښتا هو قادر په نه دی علم د الله پښتا چې خپل هم مثل پیدا کړي هو قادر په نه دی چې پیدا کړي خود عالم پیدا او پیدا کولای شي هو قادر په نه دی چې پیدا کړي دام کمال الله له دام کمال دې دا کمال علمي د الله چې یو شی با پیدا کولای شي او قدرت به پیری نه شي پیدا کول دا د الله یو بل کمال علمي پټی کې باندې پوه شو یا په دې تاسو کو چې په ځای کې قدیر راغی په دې تاسو کو چې لکه قدیر کې مثال یا بیات ساتي بسم الله الرحمن الرحیم او کصیب من السماء یا حال د دوی پشان د ډیر باران دی من السماء چې د بر طرف نه فی باغی کې ظلمات ډیر تیری وراد نو کلوزي او بر په برینای یجالون اگدی دوی اصحابهم کو د خپل پیازانې په وګونو خپل کې من السوائق د وجه د سخت اوازونو د غلزار نه حذر الموت د وجه د یاري د مرګ نه والله الله تعالی محیط راګرون کې ده پایله مو قدرت خپل کې بالکافرین کافرانو لرام یکاد البرق
نزدې دا برېښنا یخطف ابصارهم چې وتښتوي نظرونه د دوی لره کلما هر وخت اضاء لهم چې روښانه کړي دوی ته مشو څو ته روښانه کړي ولا مشو نو روان شي فی په هغې کې واذا اظلم هر کله چې تیاره کړي علیهم په دوی باندې قاموا نو ودرېږي ولو شاء الله او که غوښته الله تعالی لذهب بسمعهم وابصارهم نو بوتلی به طاقت د غوږونو دوی او طاقت د سترګو دوی ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر هر چیز باندې قدرت لرونکی دی